او بل ځکه هم په دې وخت انتخابي اخیری جلسه هم شروع ده او په یو وخت یو انسان یو ځای ته حاضرېدی شي ګڼو ځایونو ته ممکن نه ده څنګه چې تاسو ته پته ده په دې ملک کې د دې انتخاباتو اخیری د جلسو اختتامي وخت دی د بیګا له 12 بجو نه پس به دا جلسې ختمې شي او زما محترمو عزیزانو وروڼو راروانو 15 کالو دپاره به دا خلک ستاسو ممبران منتخب مینهګانو ایم پي ایګان وي نن قوم له الله اختیار ورکړی دی چې تاسو د خپل ځان دپاره هغه خلک خوښ کړې د کومو په سرونو باندې چې د حضور اقدس تاج په سر دی یا هغه خلک ځان له منتخب کړې کوم چې قوانین دي د الله د احکاماتو بالکل پروا نه کوي هغه بنده ځان له منتخب کړي چې د حضور اقدس په خوا کې په مسجد حرم کې د حضور د قبر په خوا کې دروغ وایي چې ته ماته ویلي دي چې دې برګې جنډې پسې روان شه استاد ته اختیار دی چې هغه خلک چې په پیغمبر دروغ وایي ځان له مشر کې او که نه دا سپین روبي دا عالمان دا فقیران درویشان د خپل ځان مشران کې ټیک ته نن تا ته اختیار دی تعالی الله د ووټ طاقت درکړی دی ته د دغې علماو د دې علماو د ملګرو او بیا د دغې خانانو د جاګیردارو او د الله د احکاماتو د باغي خلک په دې خپلو کې مقابله وکړي وګورئ الله ته مخکې رسول الله ته مخکې دا ګورئ شهادت هم دی دا ګورئ عدالت هم دی د الله په جناب کې چې ودرېږي تپوس به کوي تا نه به الله دا تپوس نه کوي چې فلانکي خان څو نوټونه اخیستي دا تپوس به درنه نه کوي چې فلانکي خان ولې نه ولاړ و دا تپوس به درنه ضرور کوي چې زما د پیغمبر یو وارث تا د دغې خلکو په مقابله کې ولاړو زما بنده ووټ تا سره طاقت ورکړی دی او که دې ورکړی که ووټ دې ورکړی دنګه غړی به ولاړې او که د ووټ پرچې دې د عالم په حق کې نه استعمال کړی زما عزیزانو د بې خوندو په شان سټ به دې ښکته کړي او ولاړ وې الله دې د هغې بې شرمۍ او بې ننګۍ نه موږ ټول محفوظ وساتي الله دې د عالمان او د عالمانو د ملګري او د متحده مجلس عمل دا ټول کارګنان او څونه امیدواران دي الله دې په باري اکثریت سره کامیاب کړي او ډېر مشران د دې ملک نه په دې ارمان باندې تلي چې یا الله په دې ملک کې صحیح اسلامي نظام راوله یا الله هغه خلک خو د خاورو د لاندې شو خو د اوساني مشران او ځوانان خدای دا دې دنیا نه ارماني مه بوځه یا الله دې ټولو خلکو ته د عمر فاروق د عدالت هغه علامې په دې ملک پاکستان په دې کې ورته وښایه او الله صحیح او زه به حیثیت عالم ویم چې موږ ته مور لګول کتاب ته مور لګول دا صحیح شهادت دی دا د انصاف شهادت دی او د ګناه او د دروغو ګواهي دا په لویو ګناهونو کې لوی ګناه ده هغه خلکو ته چې تاسو ووټ ورکوئ چې په دې ملک کې بې حیایي خورئ د یهودیت ایجنډې راوړې ده د هغې لپاره تاسو نن راځي ووټ غواړي او د سیکولرزم دپاره ووټ تاسو نه غواړي موږ ته هغه وخت یاد دی چې امریکې کله په افغانستان حمله وکړله جناب اسفندیار خان د امریکې حمایت کړو وروڼه امریکا ظالمه ده که افغانستان ظالم وایه امریکا ټول عمر ظلم کړی دی هغه وخت ماته یاد دی 2001 کې تاسو کوز د هغوی په حق کې ګویي کوئ نو دا د ګناه ګویي ده موږ ته خبره کوو منل او نه منل ستاسو کار دی نو زمن په حق کې د MMA په حق کې مور لګول دا ښه ګویي ده ښه شهادت دی او دا غلطو پاټو غلطو نظریو والو خلکو په حق کې ګویي کول دا د دروغو ګویي ده او غلطه ګویي ده ابوالکلام آزاد لیکلی دي چې صحیح اوټ استعمالولو چې خلک رابلې د امر بالمعروف دی وروڼو موږ تاسو ته امر بالمعروف کوو چې کتاب باندې مهر لګوئ او د غلطو خلکو د بیروني ایجنډې چې کوم خلک دعویدار دي او ډېر کړو لګیا دي او بې حیایي کوي هغوی ته مهر لګول
دا ګناه ده نو د دې نه منې کو دا نهی عن المنکر دی دا زموږ فریضه ده دا د هر مسلمان فریضه ده ګوره تبلیغ خدا یوازې نه چې عالم به کوي تبلیغ چې څونه مسله ته معلومه شوه کوه امر بالمعروف ته وپېژنده خلکو ته یې مونځ کوه دا امر بالمعروف دی کتاب باندې مور لګوه دا امر بالمعروف دی نو په دې خو ټول خلک وي چې چا بیروني ایجنډه راوړې درونو او د کفر او د لادینیت او د یهودیت ایجنډه راوړې ده او دارنګې تفصیل درته نه کوم هغې ته د هغې هغه نښه باندې مهر لګول دا ګناه د هغې نه خلک منې کول دا نهی عن المنکر دی لکه یو سړي ته وایي شراب مه څښه دروغ مه وایه ګناه مه کوه ورونو دغه زموږ هم فریضه ده د عام مسلمانانو فریضه دا ګورې په دې جنبې نه دي وروڼو متحده مجلس عمل ډېره پار راوځي چې په دې ملک اسلامي نظام راولي یو یا کال وشو پاکستان کې اسلامي نظام نشته دی دا متحده مجلس عمل ډېره پاره جوړ شوی دی چې اکثریت کې راغی وخت کې به اعلان د اسلامي نظام کېږي او حاجي صالح خان وروڼو کامیاب کو زمان با پورا جدوجہدی چې دله موږ وزارت حاصل انشاءالله العزیز ٹھیک ده که نه